السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو، نن په یو داسې ځای کې ولاړ یم چې دا د ډیر عظیم ولی الله د قدمونو نه تیر شوی یو ځای دی او ډیر زیات مبارک ځای دی او داسې ولی الله چې هغه د خپلې زمانې یو غوث هم و. زما مراد پیر طریقت رهبر شریعت جناب ډاک بابا جان نور الله مرقده د هغې په ځای کې ولاړ یم. د هغې چې کوم زوړ مسجد و هغه درته ښایم او زما سره اوسئ. راځئ د هغې هغه خلوت شریف هم درته ښایم چې په کوم ځای کې به هغې ناسته کوله او ژوند یې چېرته کې تېر کړی و هغه هم درته ښایم او د هغې چې کوم تبرکات څیزونه دي هغه درته هم ښایم. زما سره اوسئ، راځئ. تاسو ګورئ دا هغه حال دی چې په کوم حال کې به صاحب مبارک دلته کې لمونځونه کول او به دلته پاتې کېدو. د هغې نه علاوه دا چې کوم تاسو ته ښکارېږي د ډاک بابا جان خلوت چې کوم دی نو دا هغه خلوت دی چې په هغې کې به هغې چې کوم دی نو شپې ورځې سبا کولې او په دې کې به دی ناست. راځئ مخکې درته ښایم د هغې چې کوم خلوت و هغه دی دا رامخکې شه. دا کومه کرسۍ چې ده نو دا د ډاک پیر صاحب خپله ذاتي کرسۍ چې هغې به په دې باندې ناسته کوله او زیاتر ژوند چې کوم دی نو هغې دلته کې تېر کړی او هغې به په دې باندې ناسته کوله. دا ټول خلوت چې کوم دی نو دا د هغې یو کمره وه، په دې کې به عبادات کول. نو ما سره اوسئ انشاءالله چې کوم سجاده نشین دی د دې ځای هغې سره به یو څو خبرې کوو. دا ویډیو اخر پورې وګورئ.